जी کتونکو څنګه چې تاسو کتلی شئ موږ موجود یو په ټاون 1 دفتر کې سبا د دوی ریفرنډم دی 2025-26 هغې حوالې سره موږ چیرمین صاحب له راغلي یو دوی سره به خبرې اترې کوو. جی السلام علیکم. والسلام جی. سر ټولو لومړی خو تاسو کتونکو ته خپل مکمل تعارف وکړئ. ملک محمد نوید اوان زما نوم دی جی او زه آل پاکستان لوکل گورنمنټس ورکرز فیډریشن مرکزی او صوبائی صدر یم جی. هغه سره سره زه چې د یونایټډ ډبلیو ایس ایس پی ورکرز یونین ډبلیو ایس ایس پی کې چې دی نو سرپرستیال یم بیټرنی چیف یم جی او یونایټډ میونسپل ورکرز یونین سی بی اے سی بی یو میټروپولیټن گورنمنٹ پېښور کې چیئرمین یم جی. د ستاسو ریفرنډم 2025-26 کېدو والا دی هغې حوالې سره څه پیغام ورکول غواړئ جی؟ زموږ پیغام شارټ دا دی چې زموږ الحمدلله د یونین 54 سال وشو جی. 54 سال نه الحمدلله زموږ یونین چې دی نو د بلدیاتي ملازمینو خدمت کوي لګیا دی او الحمدلله دې وخت کې موږ د پورا پاکستان نمائندګي کوو لګیو، پورا صوبه کې هم الحمدلله هلې ځلې کوو لګیو بلدیاتي ملازمین دپاره. نو ډبلیو ایس ایس پی کې هم چې دی نو موږ اوس ریفرنډم دپاره تیاری کړې ده. الحمدلله سبا ریفرنډم دی نو موږ خپل ملازمینو ته دا پیغام ستاسو په وساطت سره ورکول غواړو چې ووټ ورکوي کارکردګي په بنیاد باندې. تاسو د 3 کالو شو زموږ مخالف یونین پر اقتدار دی سی بی یو ډبلیو ایس ایس پی کې چلیږي لګیا دی او دیو چې دی نو 3 کالو کارکردګي ما ته 3 کالو کې 3 کارونو دی خو چې 3 کارونو کده ملازمینو لپاره کړي. د دیو په 3 کالو کې چې د ملازمینو او ټایمونه بند دي، ملازمینو چې تنخواه چې د بل میاشت چې د 25-26 تاریخ له ملاویږي لګیا دي او کول الاؤنس بند کو، ڈرائیونگ لائسنس فیس بند کو، اصل لائسنس فیس د لاسه بند شو، آج قرآن اندازي بند شوه، دغه د قرضې بندې شوې. بلې ملازمین باندې دا باندې سخت امتحان دی راوسته که نه چې هر مراعات نه دی خلکو معلومه کو. الحمدلله چې د نو موږ دا ملازمین سره وعده کوو چې انشاءالله موږ د خود سبا چې د خلکو چانس راکړو نو انشاءالله د ټول مراعات چې کم د خلکو بندي کړي دي دا به انشاءالله چې موږ ورته بحال کوو به انشاءالله کمپنۍ نه به چې دی نو ښه عزت سره ښه احترام سره ښه مذاکراتو سره دا به انشاءالله د منیجمنټ به اخلو به انشاءالله. چې کوم طرف ته ډبلیو ایس ایس پی ورکرز ته مسایل درپیش دي دغه شانته کې عوامو ته هم ډېرې غټې مسلې دي، د هر کور مخې ته کوړې پرتې دي هغه نه اوچتېږي، دې لپاره ستاسو څه اقدامات دي؟ هغه دپاره چې کلیر کټ مالیسي دا ده چې دې وخت کې زموږ د ډبلیو ایس ایس پی کې د یونین په اړ کې یو مافیا چې دی نو دې وخت کې مسلطه ده. هغې چې دی نه په خپله کار کوي نه بل کار ته پرېږدي، یو کرپشن یو چې دی نو پوره چې دی نو یو مافیا ناسته دې وخت کې. نو انشاءالله موږ له دا موقع ملاو شو نو انشاءالله موږ دا پېښور چې دی لکه چې گورنمنٹ سطح باندې ویل کېږي چې پېښور کو جو ہے پھولوں کا شہر بنائیں گے جیسے پرانے زمانے میں تھا. تو انشاءاللہ موږ دا وعده کو عوامو سره چې انشاءالله موږ چې دی نو دا پېښور کو حکیمانو کې پېښور کو جو ہے پھولوں کا شہر بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ. ولې به نه کوو جي؟ دا ګوره جي دا خو الیکشن دی، یو ورځ دی تیر شو، مخالفت هر څه وشي، بیا هغه نه پس ته چې دی نو کم منتخب سړی وي د خالي خپل ګروپ دپاره نه وي، ټول ملازمینو دپاره وي. انشاءالله موږ د ټولو خدمت به کوو انشاءالله. مونږ دا زموږ منشور دی جي، مونږ منشور ورکړی دی چې انشاءالله موږ ملازمینو دپاره چې دی یو سکیم به شروع کوو چې هغه کې چې دی مونږ ملازمین 100 روپۍ میاشت چې دی نو فلحي فنډ به اخلو. هغه کې د کم ملازم په کور کې خدای مکه سبا له مړی وشو نو هغه له مونږ 50,000 روپۍ مړی په ورځ باندې به ورکوو انشاءالله او دو ناقابل واپسي به قرضه به نه بس هغه چې دی نو فی سبیل الله هغه خلکو فنډ دی د هغو نه اخیستی دی هغه هغو له به ورکوو به. دغه شان د چا د لور واده وشي نو لور واده له چې دی نو مونږ انشاءالله هغو له چې دی 1,00,000 روپۍ چې ناقابل واپسي به ورکوو انشاءالله. مین خو دا دی زمونږ نور چې نو دې سره سره چې دی نو زموږ مسایل چې دی نو دا دی چې اوس اوه ټایم مخکې به مونږ اقتدار کې وو دلته سی بي یو مونږ 4 کالو پورې نو مونږ هر میاشت تنخواه سره اوه ټایم به ورکولو، سمبر اتوارونه به راتله د ټول اپریټرانو ته یو ورځ په بدل کې 2 ورځې مونږ اوه ټایم به ورکولو لیبر لا لاندې.
دغه شانته کم غزل چټي بر اتلا نو د زموږ سویپینګ سټاف سامره دی سینیټیشن سټاف سامره دی د خلکو له مونږه چې اماغه میش کې یو ورځ کا غزل چټي وا کا 2 ورځې کا 3 ورځې اختر وغیرہ براغه نو هغه کې مونږه چې نو هغه او ټایم بعد تنخواه سره به ملاوي دا اوس دا یونین زموږ مخالف یونین چې راغلی دی دیو چې را سیستم بند کړی دی تر اوسه پورې نن یو کالو شو خلکو ته هغه ټایمونه نه میلاویږي د کنټریکټ ملازمینو چې دی مراعات دي هغه ته نه میلاویږي نو دی چې بیخي ناکامه شو دی وخت کې نو انشاءالله بل دا چې د کنټریکټ ملازمین چې دی دیو وعده کړی چې مونږ به تاسو له چې پرمننټ کوو به هغه پرمننټ نه کړ نو مونږ انشاءالله د خلکو د لپاره مراعات صوبایي حکومت چې د مرکزي حکومت ډېر مراعات ورکوي د کمپنی کاډر ملازمین مونږ ورته وایو کنټریکټ ملازمین دیو له چې ورکوي خو دا مخالف یونین چې د 3 کالو کې هغه د لپاره یو مراعات وانه غوښته نو انشاءالله دیو له مونږ EOIB نه ورکر ویلفیر بورډ نه او ESSI نه چې د انشاءالله دیو د لپاره کوم حکومت مراعات یې ورکوي دا به انشاءالله خلو به ورله انشاءالله دا خو د ستاسو د مزدورانو او د غوي دغه شو د عوام خلکو لپاره څه دغه کړی ما عرض کو کړی چې انشاءالله چې د مونږه دا ټول سټاف به انشاءالله ډوډۍ ته براولو کم چې د وخت کې مونږ ډبل سیستم ورته وي هغه ختمو او دلته ملازمین سامره چې دی انشاءالله راضي به خپل تنخواه والی او هغه به کار کوي انشاءالله نو چینج به راځي انشاءالله سبا ریفرندم حواله سره څه پیغام ورکوي الیکشن ته روزي هغه بس زما ملازمینو نه دا درخواست دی خپل چې مهرباني وکړي چې دنو کردار لا ووټ ورکړي کردار وګوري چې 3 کالو کې چا څه کړي دي او د 54 سال نه د ملازمینو خدمت دا یونین کوي لګیا دی الحمدلله زما ایز چیئرمین 28 سال شو زه ایز چیئرمین چې دنو د یونین کې چې 28 سال نه الحمدلله د ملازمینو خدمت کوم لګیا ما او زمون کارکردګي د ملازمینو ګوري او د مخالف یونین کارکردګي دی وګوري نو فرق به خپل ښکار شي خپل ضمیر مطابق خپل سوچ مطابق چې د کوم ورته خخکاری ووټ دی ورکی مونږ دا نه وایو خو لیکن انصاف دی وکي چې چا خدمت کړي دی هغه له پریټي ورکی کو مونږ سره د WSSP یونایټډ ورکر یونین یو بل کینډیډیټ هم موجود دی دوی سره خبرې اترې کوو چې سر ټول به سلام کو او بل د خپل مکمل تعارف کوونکو زما نام بلال احمد دی یونایټډ ورکر یونین چیئرمین یم WSSP او دلته چې کوم دی میټروپولیټن کې سرپرست عالم دی سبا رستاسو ریفرندم دی هغه حواله سره څه پیغام ورکول غواړي ان شاء الله مونږ خو الله نو امید لرو چې ان شاء الله ریفرندم ګټو مونږ چې کوم دی ملازمینو خدمت کړی دی الله په فضل سره ټول ملازمین له پته ده زمونږ دا یونین چې کوم دی 50 سال نه دا زمونږ یونین هغه دی دا زمونږ مشران دي او دا یونین چلی لګیا دی ملازمین حقوق لپاره هر ځای کې جنګ کړی دی ملازم حقوق لپاره چې کوم دی هر ځای کې جنګېدلی دي او تاسو کتی شي چې میټروپولیټن کې تنخواهګان نشته نن زموږ ساره ملته احتجاج شوی دی نو موږ چې کوم دی هر ځای کې چې کوم دی ملازم لپاره اواز اوچتو لګیو او انشاءالله بیا مو اوچتو او صفا ریفرنډم دا حوالې باندې دا خلکو ته وایم چې روزي چې څنګه تاسو کتلې دی چې موږ خدمت کړی دی هغه شان تاسو باندې فرض جوړیږي چې خپل ښه بد وپېژني چې کوم ښه خلک دي هغې له ووټ ورکوي موږ نه وایو چې هغه بد دي یا موږ ښیو چې هغه بد دي موږ دا نه وایو موږ دا وایو چې تاسو وکته 3 کاله هغه یونین وکته چې هغې څه کارنامې انجام کړي 3 کالو کې 3 کاره تاسو هغې نه تپوس وکړي 3 کالو کې 3 کاره وښیي چې تاسو یونین ریفرنډم لپاره تاسو چې کوم دی څه کړي ملازم لپاره څه 3 کارونه هم کړي هېڅ یو کار هم نه دی کړی الټا ملازم تباه کړی دی ملازم چې کوم دی غر کړی دی ملازم چې کوم دی بړتي نشته او یو سپر چې کوم دی 3 علاقې کې لګیا دی پېښور کې دا ګندګي چې تاسو ګورئ لګیایي پېښور کې چې تاسو دا حالات ګورئ لګیایي دا ګرد ګورئ لګیایي تاسو دې نه محسوس کړئ چې دا څه حالات دي دا حالات دي چې کسان نشته سټاف کمې دی سټاف د کمۍ د لاسه دا کار کېږي لګیا دی نو دا خو چې کوم دی زموږ پهله هغه چې خپل سټاف لپاره دا موږ خلک برتي کړو او خلک راولو او خلک کارونو باندې وکړو چې خلک کارونو باندې شي انشاءالله نه به ګردي او نه به ګندي او نه به نور څه وي انشاءالله نه چې دي خپل مفاد لپاره منډې والي دا چې دي نن سبا دا څومره زموږ هغه دي هغې چې کوم دی ذاتي فایدې اخیستې دي منیجمنټ نه دا منیجمنټ سره ملاو نو هغه خپل سیټونو باندې
حقوقي پوسټونو باندې هغه خپل کسان کېنولي هغې په وجې سره چې کوم دی ملازمي سفر شو جي 3 کاله چې کوم ملازمي سفر شو دا دی د لاسه شو جي زمونږ جي د انتخابي نشان چې کوم دی ازمرې دی جي دا ملک نوید او زمونږ دا نشان چې کوم دی د ازمرې دی او انشاءالله تاسو چې کوم دی د ازمري باندې ووټ ولګوئ او مونږ کامیاب کړئ او بیا به تاسو ګورئ چې انشاءالله د ملازم لپاره څه مونږ کوو هر څه شته ګورنمنټ هم ورکوي او دلته لاندې چې کوم دی زموږ کسان کمزوري دي ګورنمنټ نه هغې څه نه شي او باقي چې کوم دی مونږ ستاسو وساده سره چیف منسټر صاحب درخواست کوو چې WSSP له فنډ زیات نه زیات ورکوي چې پېښور ګلونو کو شهر بن جائے مهرباني جی دا موږ سره موجود وو د یونایټډ WSSP ورکر یونین چیرمن بلال احمد صاحب کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پیښور